د فرندو بادشاه باز دا چې کله بوډا شي دا د مرګ نه د بچ کېدو او واپس ځوانېدو دپاره کم کار کوي. د یو باز عمر او 1 کال ته نږدې وي. دې عمر ته د رسېدو دپاره د سختو مشکلاتو نه تېرېږي. چې کله د ده عمر 40 کاله شي نو د ده پنجې راغونډې شي چې هغې سره دا ښکار نشي کولی. دغه شان د ده مضبوطه محوکه هم د عمر په وجه ډېره خرابه شي. د ده وزر چې هغې سره دا پرواز کوي ډېرې کمزور شي. دې مشکلاتو سره د ده څه 2 لارې وي چې یا خو دا مرګ ومني او یا د 350 سختو مشکلاتو نه ځان تېر کړي. چونکې دا غرونو ته لاړ شي او د ټولو نه اول دا خپل محوکه ګټو ته ووښي چې دې سره دا ماته شي او یو څو ورځې بعد نوې محوکه راوخیږي او هغې سره دا خپل ټول نوکان د جړلې نه راوباسي او څو ورځې بعد نوي نوکان را بهر شي او بیا د محوکې او د نوکانو سره یوه بڼه د ځان نه لرې کړي. دې عمل باندې د ده 5 میاشتې د اوږد مصیبت نه تېر شي. 5 میاشتې بعد چې دا کله بره پاسي نو دا محسوس کړي چې ما نوې زندګي واخیسته. د دې عمل څخه د ده 30 سال نور هم پاتې شي. د باز زندګي او د دې ټولو خبرو نه موږ ته دا سبق میلاویږي. بعضې وخت زموږ دپاره په زندګۍ کې بدلیدل ډېر ضروري وي. داسې چې یوه ښه زندګي تېره کړم. اگر د دې زندګۍ دپاره موږ سخت جدوجهد ولې نه کوو؟ د باز په شان زموږ سره هم 2 لارې دي. یا خپل ځان د حالاتو پر رحم کرم پرېږده چې دلته خلک زموږ کمزورۍ ته ناست دي، او یا خو د حالاتو سره جنګېدل، مخکې تلل او د خپلې زندګۍ آغاز کول.